د پاکستان حکومت د راتلونکو 15 ورځو لپاره د تیلو نرخونه غورځولي چې لدی وروسته پاکستان کې د 1 لیټر پټرول بیه 222 روپو ته راکوزه شوې ده. د چهارشنبه په شپه د خزانه مرکزی وزیر ساغډار د تیلو نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی او ویلي دی چې نه په نړیواله کچه د تیلو نرخونه راپریوتی او نه هم د پاکستانی روپې ارزښت کې اضافه شوې ده. حکومت د تیلو په نرخونو کمولو ولسته د رعایت ورکولو یو خاصه کړی ده. د خزانه وزیر ویلي چې د پټرول د 1 لیټر نرخ 8 روپۍ غورځول شوی او اوس به نوې نرخ 222 روپۍ وي. هغه ویلي چې د ډیزلو په 1 لیټر کې په 14 مای د 10 روپو کمی شوی او اوس پکې 15 روپۍ نور کمی وشو چې دې سره اوس د 1 لیټر ډیزلو بیه 253 روپو ته راکوزه شوی ده. همدا شان د لایټ ډیزلو په نرخ کې هم د 1 لیټر په سر 15 روپۍ کمی اعلان شوی او نوې بیه یو 140 روپۍ او 2 پیسې ټاکل شوې ده. خو د خورو د تیلو نرخ بیا په خپل ځای ساتل شوی دی او 1 لیټر بلکې د مخ کې په سیر په 140 روپۍ خرڅيږي. تر دې وړاندې د مای په 14مه هم د خزانه وزیر د پټرول په نرخ کې د 1 لیټر په سر 12 روپو د کمی اعلان کړو. د پاکستان د مملکت د پټرول وزیر مصداق ملک 13 هفته یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي وو چې د روس نه 1 لک ټنه خام تیل پاکستان ته روان شوی دی چې څو ورځو کې پاکستان ته راورسیږي. په 23 مای د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال ویلي چې د روس نه کله په زیات مقدار کې تیل پاکستان ته راورسیږي نو د تیلو بیه به هم ورسره سره ټیټ شي. د پټرول او ډیزلو بیو کمیدو وروسته د ډالر په بیه کې هم 12 روپۍ کمی راغلی دی چې دا وخت په پرانیستي مارکیټ کې د 1 ډالر بیه یو کم 300 روپۍ ده. علب خان شیرپور دلبر نیوز 400